سړی چې مور مړه شي خپي د مور امزولې زنانه نه وي دی کلي کې او رشته دارو کې خو د به فطرتي طور مینه د مور سره ځکه دا مور د اصل. نو آدم علیه السلام د خورې نه پیدا شو نو د نارینه اصل خوره شوله او بیبي حوا د آدم علیه السلام نه پیدا شو نو د ښځې اصل نارینه شو. نو سړی به په پټو مینې او ښځه به په خاوند مینې او کنه سړی اصل خوره ده دی به په پټو مینې جومات ته به مانځله نشي راتلی وی لار نه نما او د پټي پوله به داسې یینې چې زړه دې غواړي نو مانځله به راځي لار به نه ییني چمونځ به کور کوي او پټي کې به پوله سیده کوي ځکه دا د اصل دی د دې خورې نه پیدا دی او بیبي حوا خو د آدم علیه السلام نه پیدا شوله نو د ښځې اصل نارینه شو. ښځې ته ګوره دې ته جایداد معلوم هم دی چې زمونږ څومره جایداد د دې ټول محور او مرکز چې هغه خاوند وي بس دا ټوله د خاوند نه چاپېره چورلي بس کور دی نه پټې دی نه خو چې یو سم خاوند وي بس نو د ځکه چې دا پیدا د نارینه ده. او بله مسله هم ده نکاح چې کله وشي نو ډیره قرباني په نکاح کې چا ورکړي ښځې ورکړي که خاوند ښځې ځکه ورور چا پرېښودو ښځې مور چا پرېښوده ښځې پلار چا پرېښودو ښځې کلی علاقه در پسې پرېښودل ستا کلي ته کلی وی ستا مور ته مور وی ستا پلار ته پلار وی ستا قبیلې ته قبیله وای ښځې نه څوک تپوس کې وی د کم کلي دا چرته خپل کلی ښي کو د خاوند کلی ښي نسب د خاوند ښي کلی د خاوند ښي علاقه د خاوند ښي نو قربانیم په نکاح کې اول ښځې ورکړي او مینم د ښځې د خاوند سره ډېره سیوا وي ځکه د دې اصل چې دی هغه نارینه دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي دا د ګسې پختۍ نه پیدا ده. تاسو دا پختۍ لیدي که انسانانو کې نه لیدي نو ځناورو کې خو دا پختۍ لیدلي که نه دا کږی که نه کږی که نه پختۍ داسې کږه نه دا نیغېږي که یو سړی نیغی نو ماته به یې کي خو نیغه به نه کي. د دواړو جهانو سردار فرمایي وایي دا بیبي د پختۍ نه پیدا ده د ضلع ایسر نه او دا کږی نو په دې کې به لږ ډېر کوږوالی یي او نفع به ترې اخلي خو بلکل یې سیده کوي نو نیغه به یې کې ماته به یې کې خو نیغه به یې نه کې دا پیدا د ضلع ایسر نه ده نو لږ ډېر کوږوالی به په ښځو کې یي دا بلکل سیده کېږي نه. شرف علي تانوي رحمت الله علیه وی تقریر کو تقریر کې خلکو ته یو لطیفه وکړه وی یو مار راغی وی یو پیر صاحب ته وی چې ستا نبیت کو وی پیر صاحب ورته وی چې زما نبیت مه کوه ته بیا خلق چیچې او خلق به وایي چې د بیت هم کړی دی او چیچل هم کوي هغه ورته زه بیت راته وکړه او خلق به نه چیچل بیت یې ترې وکړو مار لاړ نو چکونه به یې نه لګولو نو ماشومان چې مار وویني او چک نه لګوي نو د دې نه به روغ پاتې شي راغس په دیوالونو نه به یې تمبو د هغې مار د سر نه پوستکې ووته سر یې بلکل کټا شو چې پیر صاحب له راغی وی پیر صاحب ورته وی چې دا څه کوې ستا خو سر کټا شوی دی هغه ورته وی تا راته وی چې چکونه مه لګوه ټک مه ورکوه جو دې حد ته راورسېدله پیر صاحب ورته وی تا ته ما د ټک ویلي و تا ورسره پرش هم پرېښی دی ځکه دې حل ته راورسېدې وی ټک مه ورکوه او پرش کوه. اشرف علي تانوي رحمت الله علیه خلقو ته وی د دې قصې نه غرض ده ښه وی بیبیانو له ټک مه ورکوئ او پرش پې کوئ خو ټک هم پرېږدئ او پرش هم پرېږدئ نو هغه مار چل به رسره وکړي څنګه چې د هغه د سر نه پټ ختلی و بیا به ته وایي چې د ټوپۍ بوکره هغه به وایي چې نه پیشني بورقه بیا به ته وایي پیشني بورقه هغه به وایي نه پړونې ته به وایي پړونې هغه به وایي نه لوپټه ته به وایي لوپټه هغه به وایي نه سرتور سر نو اشرف علي تنوي رحمت الله علیه دا نسخه وښودله وی ټک مه ورکوئ او پرش پې کوئ نو ژوند به م تېرېږي او که ټک هم پرېږدئ پرش هم پرېږدئ نو بیا به رسره وي د هغې مار هغه چل وکړي نه به هر صورت
نکاح کی قربانی چې دا هغه بیبي ورکړي خپل کور کله خاندان پرې خو دی او د خاون نه یو مطالبه نن د ټولي بیبيانی کوي ا مطالبه دا چې خاون ته وای ما سره په خواګه خله خبرې کو ذکور کې په چار دیوالې دنن ناسته پلار مور قبیله خاندان کله می پرې خو دی او تر سره په خواګه خله خبرې نه کوي زما سزایش ما سره صرف په خواګه خله خبرې کو ما ته سم आवाज کو بس زستان خپل مقام غواړم مقام در نه غواړم ما ته په سم خله باندې आवाज کو بهر صورت دې کې رب العالمین پیدائش د آدم علیه السلام ذکر کړي ولقد خلقنا الانسان بیشک پیدا کومنګ انسان من صلصال داغه خوري ټنګار کون کنا من حمئ مسنون داغه خټي بدبوئی کون کنا والجان او پلار د پیریانو دا شیطانانو دا پلار نه دی د ټولو دا مشر ابلیس خلقناه پیدا کړي دی مونږه پلار د پیریانو پیدا کړي دی مونږه من قبل مخکې د آدم علیه السلام من نار السموم د اور ګرمنا هغه د ګرم اور نه پیدا شوه او آدم علیه السلام د خټې نه پیدا شوه نو دنیا کې خاغه تکبر وکړو وې زه د اور نه پیدا یم او د خټې نه پیدا ده زبدت سجده کوما چې میدان محشر شي او الله د آدم علیه السلام جنت اولاد جنت ته اولیږي نو شیطان با आवाज کی یا لیتنی کنت ترابا کاش چې نن زم د خور نه پیدا وې زکا هغه د خور نه چې پیدا او هغه جنت ته لاړل نو کاش چې نن زم د خور نه پیدا وې چې جنت ته تلې وې نو ول جان لار د پیریانو خلقناه پیدا کړې دې مونږه من قبل مخکې د آدم علیه السلام من نار السموم دور ګرمنا